د قرآن عظیم شان فضیلت حارث اعوار د حضرت علی کرم الله وجهه د شاګردانو د جملې نه ده. ځکه شکایت د حضرت علی صاحب کړی ده مخته خلفاو کې نه د ده په شاګردانو کې و نو د ده په دور کې د حضرت علی صاحب په دور کې حضرت حارث جماعت کې را روان ده چې خلک لګیا دي په احادیث ډوب لګیا دي په احادیثو کې. اوس دلته څو احتمال دي په د احادیثو کې. احادیثو نه کوم احادیث مراد دي چې بیا ورغه حضرت علی صاحب ته شکایت وکړ چې زه راتلم خلکو ټولو په احادیثو کې مجلس شروع. هغه ویل آیا دا کار یې کړی؟ ما ورته ویلي او وایي ما د نبي علیه السلام نه اورېدلې چې قصه دا د یو فتنه را روانه ده. فتنې نه خلاصېدل چې ده نو د قرآن راته وښوه. دا نور شیان د خلاصېدل یا نه دي. اوس نو احادیث وایي څو احتمال لري. اول دا چې یا دغه خلک چې لګیا وو هسې قصې بیانولې. موږ تاسې زندگی خدای د عبادت لپاره پیدا کړې ده، د الله د معرفت لپاره پیدا کړې ده، لا یعنی لپاره نه ده پیدا. ایمان هلته کامل کېږي چې لا یعنی نه سړی ځان وساتي. من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. اوس نو چې قصه ګویي کوي وخت ضایع کو که نه که ضایع دا د هلاکت ذریعه ده. نو یا یې وایي هسې قصې ګویي کړي لکه نقلونه چې اچولي راغی. یا دنیایي مجلسونه وو په جماعت کې. احادیثو نه مراد دنیایي مجلسونه خو دا خو په جماعت کې تېرېده. په جماعت کې دنیایي مجلسونه کړه. ځکه یې ورته آیا دا کړي دي؟ دا د آخر وخت علامونه خو دا ده چې جماعتونه به د مجلسو ځای وګرځي. دنیایي مجلسونه به پکې کېږي په زوره زوره نارې او غږېدا به یې پکې. یا وایي دا ته مراد دي چې قصې مجلسونه دنیوي په جماعت کې کړه. دوه. دریم احتمال یا بیان په احادیثو نبویو کې ده، لګیا په احادیثو کې و خو داسې تعویلونه یې پکې کړه چې د شارع مراد نه دي، لکه مبتدعین او اهل ظواهر چې خپل حالت عقدي په ظاهر د نصوصو باندې ثابت دي. یا وایي دغه خود ځکه د حضرت علی صاحب په وخت کې خو مبتدعین ذاتي شروع و خو په احادیثو د رسول الله کې لګیا خو بیان یې داسې نه کوه چې کوم مراد د رسول الله و. یا وایي دا مراد. یا احادیث بیانول دا معنا صحیح و په صحیح احادیثو کې لګیا و. د قرآن لفظ مې هم نه تر واورېده، د قرآن بیان بیخي نه و. مقام د چا جګ ده؟ اول د اصول کوم یو ده؟ قرآن عظیم شان ده. احادیث مبارکه خو دوم مقام لري. نو معنا دا چې په کار دا ده چې سړی په قرآن کې مهارت او په احادیثو کې مهارت دواړه ولري. انسان هلته کامیابېږي چې صرف احادیث وي حتی قرآن زده کړه تر څو نه تر څو لا کمال ته نه ده رسېدلی. د حضرت جنید بغدادي رحمه الله چې هغه په اولیاو کې یو ډېر عظیم مقام لري. د قول ده څوک چې په تصوفو کې داخليږي د ولایت مقام ته ځان رسوي شرط دا ده چې حافظ د قرآن ماهر د حدیثو وي. چې هم په قرآن کې مهارت ولري هم په حدیثو کې بیا دغه مقام ته رسېدی شي. او کنه چې نه قرآن علم لري نه د احادیث علم لري او ځای د ولایت مقام ته رسوي او دعوګر د ولایت شي وایي دا ملعبه د شیطان، داسې شیطان مسخري په ده باندې. بار بار موږ تاسې نه ویو چې کشفیات کله د شیطان د طرف نه شروع شي. ومو نه ویلې بار بار کاهنینو ته نجومګرو ته هم شیطان القا کوي که نه کوي. دا وایي هسې ملعبه ځان مسخره د شیطان وګرځوي. نو دا دواړه په کار دي. نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وایي چې ما د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه واورېده چې فتنې را روانې دي. ما پوښتنه تر وکړه د دغه فتنو نه به په څه شي سړی ځان خلاصوي؟ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ده راته ویلي کتاب الله په قرآن عظیم شان به ځان خلاصوي. ولې؟ قرآن یو داسې جامع کتاب ده چې هر مشکل در پیدا کېږي پکې ګوری د حل لار به پیدا کوی شي. ولې؟ په دغه قرآن عظیم شان کې د پخوانیو خلکو قصې دي.
هغه د عبرت دی نقشه په تیاره جوړه ده چا چې د نبي منلي د نبي په لار تللی خدای په دنیا کې هم کامیاب کړی په آخرت کې چا چې د نبي نه دي منلي مخالفت یې کړی په دنیا کې معذب شوي په آخرت کې لار خلاصه شو که نه تا ته درس شو چې په حدیث باندې په سنتو باندې په شریعت پایبند شه د عذاب نه به خلاص یې تکلیف نه به خلاص او خبر د ما بعده د قیامت زندگی بیان ده پکې ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم نیک عمل به په جنت کې بد عمل به په جهنم کې دغه نیم خبر کړی دریم وحکم ما بینکم دا دنیایي زندگی کې چې اوس ته ژوند کوې په دغه کې هم فیصلې دي دا حکم روا دا ناروا دا وکړه دا مه کړه او دا قرآن یو فاصل بیان ده د الله ټوکې نه دي که چا قرآن پرېښی د تکبر په بنیاد یې پرېښی من جبارین د لویي د وجې نه قرآن ته په عظمت نه یې قایل نه الله تعالی به یې ټوټې ټوټې کړي تباه به یې کړي څوک چې هدایت د قرآن بغیر غواړي الله به یې ګمراه کړي دلته محدثین لیکي چې قرآن عظیم شان احادیث مبارکه فقه مبارکه دا ټول په قرآن کې داخل دي د چې نه چې څوک په دغه رات وکړي چې دا فقهات چې کومې فیصلې کوي فتواوې کوي دا خو بیرته قرآن باندې نه شو هدایت په بل څه کې وغوښت وایي قرآن جامع کتاب ده احادیث د هغه ترجمان دي او فقه د دغو بیا تفصیل ده دا ټول راجع بیرته قرآن عظیم شان ته کېږي دا د قرآن عظیم شان حبل متین دا مضبوطه کړۍ ده چې یو طرف د الله سره د یو د بنده سره چې په دغه کړۍ پورې لاس ویني دا کړۍ بیا نه پرېږدي چې تر څو یې الله ته نه یې رسولی دیدار د الله او جنت یې نه دي رسولی دا هغه ذکر حکیم ده محکم ده دا هغه صراط مستقیم ده داسې سیده لار ده لا یزیغ به الاهوا خواهشات په دغه نه ګمراه کېږي څه معنی څوک چې نفس د قرآن تابع کې به هرگز ګمراه نشي نبی علیہ السلام لا یؤمن احدکم حتی تکون هواه تبعا لما جئت به چې خپل خواهش د ما د دین تابع شو دغه انسان کامل مؤمن ده چې دین تابع شو هوای د قرآن تابع شو بیا ګمراه کېږي لا یزیغ به الهوا ولا تلتبس به السنه نه ژبې خلط کېږي چې قرآن بیان کوي قرآن کې رښتیا او درواغ نشته چې بیا په اطاع صداقت ته خلل شي چې دا خو یوه خبره رښتیا کوي او درواغ کوي قرآن ټول معجز کلام فصیح او بلیغ کلام حق کلام ده ژبه کې التباس نه پراځي ولا تشبع منه العلماء د قرآن عظیم شان علما نه مړېږي ولې نه مړېږي ځکه علم نه خلاصېږي منهمان لا یشبعان چې یو حارس د علم هغه به نه مړېږي یو حارس د دنیا د چې نه مړېږي یو حارس د علم د چې نه مړېږي د قرآن نه څوک نه مړېږي ولا یخلق عن کثرة رد نه زړېږي د ډېر ویلو درس کولو نه چې زړه یې ترتنګ شي ولا تنقضي عجائبه نه عجایبات خلاصېږي الحمدلله 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 اتلس نونه سوارت به ما ترجمه د قرآن عظیم شان مرګرو سره کړي خو هر کال نوي نوي شیانو باندې سړي خدای پاک علم راولي هغه مرګري چې ما سره اووه وارې اته وارې لس وارې ترجمې کړي هغه بیا یو تېر کال دا خبرې نه څه بیا دي ځکه د قرآن عجایبات خو نه خلاصي دا خو موږ قاصر علم ده لږ لږ ګورو دا لږ لږ تفاسیر ګورو چې نوی تفسیر راواخلې نوی خبر به پکې ویني چې هر تفسیر نوی راواخلې نوی خبر تفسیر پین داسې تفاسیر شته 200 جلده 2 جلدونه صرف په بسم الله لګېدلي دي بسم الله الرحمن الرحیم باندې 2 جلد صرف په بسم الله لګېدلي نو د بسم الله علم خلاصېږي موږ خو بسم شروع مې وکړه الله په نامه د خدای الرحمن الرحیم چې ډېر مهربانه ده په دنیا کې په کافرو په مسلمان په آخرت کې مهربانه ده په مسلمان باندې نه په کافر بس دغه علم د بسم الله شریف شو نور خو څه خبره ده شمایل شریف او د مسلم شریف یاد دي نو دغه عجایبات ختمېږي نه نو څنګه به سړی په موړ شي ما لږ لږ چې کتلي دي تفسیر ابن کثیر ځان ته کیفیت تفسیر مزاری
ځان ته ده، تفسیر کبیر د امام رازي صاحب ځان ته ده، تفسیر یعقوب چرخی ځان ته ده، تفسیر عزیزی ځان ته ده، تفسیر کابلای ځان ته ده، تفسیر صفوت التفاسیر ځان ته چې دا ما لږ لږ کتلي، تفسیر خازن ځان ته، هر یو ځان ځان ته یو داسې نکتې بیانوي چې سړی به حیران شي چې اوس ما کله زده و قرآن. اوږد تفسیر زلاس جلده ترمذي تفسیر مزاري شریف د ترجمې سره ګورم لاس جلده، خو څنګه چې زه مریض وم لاندې تفسیر مدارک په 3 جلدو کې دا مې راوخت. یقین د بعضې په مې داسې نادر پکې ول دی چې سړی حیران شي چې په دا 20 کاله کې مې درس کوه په دغه ځای ما سر نه و خلاص، یا دغه نکتې ته مې نه و ورپام، سر مې خلاص و خو په یو طرز مې خلاص و. دا که موږ نور وګورو هر تفسیر ځان ځان ته خوندونه لري. هر گل را رنگ و بوی دیگر است. دین مقدس د اسلام ټول داسې ده که سړی فکر وکړي چې د یو داسې ثوابونه شروع شي ته یې ټول ورځ مې اودسونه کړی بل کار مې نه کړی، چې د تلاوت قرآن عظیم شان فضایل شروع شي نو دومره جذبات شي چې هغه خپله لیاره هم ورته پرېږدو چې ټول وخت مې دا کړی، چې د نفلو ثواب شروع شي چې ټول وخت مې دا کړی، چې صدقې ثواب شروع شي چې ټول وخت مې دا کړی، چې روژې ځکه خو هر یو کمال داسې دین دا چې نقصان ځای شته نه پکې. مڼه، سیب، انار، کیله، انګور، امرود، دا چې څومره میوې دي هر یو ځان ځان ته خوند لري، سړی تر مړېږي د یو خوند په بل کې پیدا کېږي. خو ناقص انسان به هغه وي چې دی په سیب لګیا ده د بل د انګورو غیبت شو. بازار کې چې رړۍ د میوو ولاړې چې هر یو د خپلې میوې صفت کوي مشکل نشته، خو که هلته انګورو ته سړی ودرېدو هغه اخلي د سیب هغه پوه کړه چې دا تروش دی دا ما اخله، سیبانو ته راشه داسې جنګ جوړېږي که نه جوړېږي. چې سیبو ته ودرېږي هغه ورته دا چمجن دی سیبان چمجن شوي دی دا ما اخله، کیلو ته راشه پلانکی او پلانکی ده. دا چې د یوټیوب کتابونه زه کله ګورم نو خدای پاک په هر نعمت کې یو ځان ځان ته خصوصیات یې ایښي دي. سړی به چې یو صفت واوري چې سیبانو صفت شروع شي ټول وخت مې سیبان خوړی، چې بیا د انګورو شروع شي چې هغه مې خوړی. په دغه کې ویټامین ای دي، په دغه کې ویټامین بی دي، په دغه کې ویټامین سی دي، په دغه کې ویټامین ای دي، په دغه کې ویټامین ډي دي، په دغه کې دا دي، دغه کې فاسفورس دي، په دغه کې ناشسته ده، په دغه کې دا چې څومره صفات دي خدای پاک په پوټه کې په دغه پالک او په دغه سبزیو کې په دغه شلغمو کې په دغه ګازرو کې په دغه مولیو کې دا د موږ چې تر لرې کوو هسې د پوهې دپاره اوس موږ تاسې سبزي پخوو اکثره شلغم چې راوړو دا پوست یې تر اړوو چې څومره ګټې په پوست کې دي نن یې دومره نشته پکې، خو موږ چې ناخبر وي پوست هغه د ګټې شی واچوو. سیب چې څومره ګټې په پوست کې دي نن یې دومره نشته موږ یې پوست تر واړوو. دا د موږ نقصان ده که نه ده، خو ماهر نه یو پکې. قرآن عظیم شان دین مقدس اسلام داسې ده هره شعبه یې هر څه کې خوندونه دي، خو چې موږ نه یې په خبره موږ زړه راجي کېږي خو تاوان د موږ ده. دغه عجایبات نه ختمېږي. دا هغه مؤثر کلام ده چې په یوه اورېدلو یې پیریان مسلمان شو. چې نبي علیه السلام په جمع ولاړ و دوی ګرځېده چې د اسمان ستوري ته د طرف نه ویشتل چې ډېر شروع شو چې څه نوي پېښ شوي دي. چې نصیبین پیریان راغله نبي علیه السلام د سهار په لمانځه لګیا ده چې غوږ یې وینو چې بس دغه کلام نازل شوی ده چې هغه یې واورېده نبي علیه السلام سره خبرې هم نه دي کړې دستي په هغه ځای ایمان راوړ او لاړ خپل قوم ته هم دعوت اسلام دستي شروع کړ. په یوه ورځ دغه د دی 2 میلاده یو سهار خو بل اعلان و اوس دا د بل ده په مرګ باور نشته. او نبی علیه السلام څوک چې په قرآن خبره وکړي چاته صدق تصدیق پې کېږي، انکار څوک نه تکذیب نشي کړی. څوک چې په قرآن عمل وکړي اجرت ورکول کېږي. څوک چې په قرآن حکم وکړي عدل یې وکړه
چا چې خلق قرآن ته راوبلل دغه هدایت و په صراط مستقیم ته بیا شاګرد ته لکه مخکې مو چې ویلې چې حضرت عامر خراساني ته ویل چې دغه نه کم حدیث کې وایم تر مدینې منورې خلک د میاشتې په مزل ته تا ته مې دلته لاندې وکړ دلته حضرت علي کرم الله وجهه داود حدیث ورته ویل بیا ورته خو یا عوار اوس خو نه زده کوي عوار دا چې خو به کو کنه زده کړه خو ضرور ده چې هغه د استاد خواري خو ظاهر نشي عباس خو نشي خو